تیره ورځ چې د وزیر اعظم پاکستان کومه فیصله کړې وه او کوم چې سټیک هولډر سره وزارت خارجه، وزارت داخله او انټیلیجنس ایجنسیز سره کوم میټینګ شو، په هغې کې چې کومه فیصله کړې وه او بیا نوټیفیکیشن هم راغلی و چې یاره په اسلام آباد کې او په راولپنډۍ کې اسلام آباد کیپیټل ټریټري چې څومره ده په دې کې او په پنډۍ کې پنډۍ ډسټرکټ چې کوم دی د دې نه به افغانان وستلی کېدی شو. ایون هغه هم چې د چا سره افغان سټیزن کارت دی کوم چې پاکستان نادره ورته ایشو کړی دی، یا د چا سره پروف اف اوریجن چې ورته وایي یعنې پی او آر چې کوم کارت دی که هغه ورسره کوم چې یونایټډ نیشن یا یو سی آر ایشو کړی، کوم چې د یو حکومت ته یو پالیسي ده بلکې فیډرل کابینټ اپروډ پالیسي ده چې دوی به د جون 2025 پورې به دوی ته څه نه وایي او دوی به ټول ملک کې دوی ته دغه اوس پرون په دې باندې ما خبرې کړې وې چې دا فیصله نه صرف دا ده چې ډېره زیاته ظالمانه ده، بلکې ما دا ویلي و چې دا غیر قانوني او غیر آئیني هم ده، غیر انساني بلکې د انساني حقوقو په ضد هم ده. ولې لمبې خبره غیر قانوني څنګه ده؟ غیر قانوني ځکه ده چې ټول پاکستان کې یو قانون یي په ملک کې، هغه د ټول پاکستان دپاره، هغه صرف د اسلام آباد دپاره د پنډۍ دپاره نه، خاص کر د بهرنو خلکو دپاره. اوس که چېرې ته افغان سټیزن کارت هولډر یا پی او آر کارت هولډر یا الیګل افغان یا هغه افغانان چې هغه راغلي دي د دې ځای نه به نورو ملکونو ته ځي او دلته کې هغوی اسلام آباد یا پنډۍ کې مشته دي، که دوی ته د اسلام آباد او د پنډۍ نه وباسي او ته وایې چې نورو سیمو ته دې لاړ شي، نو ولې آیا هغه نورې سیمې د پاکستان حصه نه ده؟ نو ځکه دا یو غیر قانوني فیصله ده، دا د ملک د آیین خلاف یعنې د هغې په ضد ده. چیرې لکه غیر قانوني افغانان دې فوري توګه ریلوکیټ کړي شي د اسلام آباد او د پنډۍ نه بهر، یا ای سی سی کارت هولډر یا پی او آر کارت هولډر چې کوم دی دا دې د اسلام آباد نه وباسلی شي. یوه دویمه خبره مونږ دا ویلو چیرې دا ډېر ظالمانه ده. ظالمانه ګوره ځکه ده چې دا خلک دلته ولې دي. لمبۍ خبره تاسو خو چې راوستي وو، تاسو وایي دا مونږ انصار یو، دا مهاجر دي، خپله مو پې جنت هم وګټو او هغوی له چې کوم دی افغانستان ته دوزخ هم جوړ شو. اوس خبره دا ده چې آیا په افغانستان کې واپس چې دوی لاړ شي هلته کې حالات د دوی جوګه دي چې د دوی سرومال تحفظ وي، د دوی معاشي تحفظ وي، دوی ته به حقوق حاصل وي که نه؟ اوس افغانستان کې ته یو زنانه د پاکستان نه لګي افغانستان ته، اوس تعلیم د هغې بنیادي حق دی، هغې له هلته کې په تعلیم پابندي ده، کار د هغې بنیادي حق دی، انساني بنیادي حق دی چې هغه به کار کړي، هغه په افغانستان کې پابندي ده. بله دا ده چې ډېر داسې خلک دی چې په دې تېر 20 کاله دوره چې کوم د جمهوریت وه په هغې کې د بهرني فوجانو سره نوکرۍ کړي دي، څوک چې کوم دی ترجمان و، څوک سره اسسټنټ و، څوک سره ډرایور و، څوک سره ګارډ و، مختلف دغه کړي. هغوی خو د بهرني خلک چې کله تلله نو وایي چې دا به مونږ ځان سره بوځو، هغه چې هر څومره دي، لاک دي، 2 لکه دي، 100,000 دي، 1,000 دي، اوس هغوی پاکستان ته راغلي دي، اوس هغه خلک خو واپس نه بوځي. نو آیا مونږ واپس هم هغه بټۍ ته هغوی واپس ولیږو چې دوی هلته کې لاړ شي؟ اول دی کې چې موجوده کوم حکمران دی، که چې افغانستان مسله دا ده چې یو حکمران کابل ته رادن نه شي، نو د هغه نه مخکې ته بیا هغه بهر وشړي یا هغه وجني، هغه پخوانۍ زمانې هغه کاروبار دی. اوس دا خلک چې واپس مونږ ولیږو، پاکستان یې ولیږي، آیا د دوی د ژوند تحفظ هلته شته که نه؟ که د ژوند تحفظ یې نه وي نو بیا دا یو د انساني حقوقو خلاف دی. که چېرې د دې ځای نه یو زنانه یو ماشوم مونږ هلته لیږو، هغه ته په حکومتي سطح باندې، دولتي سطح باندې هغه باندې تعلیم او هغه باندې د کار بندیز وي، نو دا بیا غیر انساني بلکې د انساني حقوقو خلاف خبره ده. ظالمانه ولې ده؟ ظالمانه ځکه ده چې لکه ته څنګه په اوور نایټ فیصله وشوه او بې غلې غونته کې اعلان به نه کوې، خو رانیسې او بوځی یې. خبره دا ده کې د ډېرو خلکو دلته کې انټرویوګانې دي په مختلف میشنز کې، دلته مختلف ټریننګ کې روان دي، څوک ژبه زده کوي، څوک نو ټیکنیکل کارونه زده کوي، څوک سټوډنټان دي کالجونو کې یا پرایویټ ادارو کې سبقونه وایي. اوس سبا هغوی بسې پولیس لاړ شي وایي راځه خانه تورخم نه دې ورړی یا د اسمین ګلدک ته دې ورړی یا په غلام خان دې ورړی. دغه شانتې زنانه د چا په ډاکټر اپوینټمنټ، د چا په یو اپوینټمنټ بل اپوینټمنټ، داسې دي چې ډېر پکې کاروبارونه کوي، خلکو نوکرۍ دي، چا سره پرایویټ کارونه کوي یا چې کوم دی مختلف
خاص کر کنسټرکشن انډستری کې ډیر زیات دي نو هغوی لکه تنخواه به اخلي صبر به کوي خپل کار به چې کوم دی هغه به راغونډوي هغې ته مونږ صبر نه کوو د چا به دلته کې ایکسکویټر اخیستی چا بلډوزر اخیستی چا ټریکټر اخیستی افغان سټیزن کارډ هولډر شو یا د پی او آر کارډ هولډر دي خو د 40 کالو نه دلته کې دي اوس هغوی باندې ته ورشه ګاډي نه راکوز کړي او خانه ځه نو د هغه نو ځکه دا یو ظالمانه فیصله ده اوس دا خو وزیر اعظم وکړله پولیس او انټیلیجنس ایجنسو ته وایي چې بس تاسو ورپسې شئ د چا به منې نه که څوک د سفارش دي که څوک پیسې درکړي خو بس رانیسي او ما ته ډیلي بیسز باندې رپورټ راکوي نو ځکه دا خو ظالمانه هم ده غیر قانوني هم ده د انساني حقوقو خلاف هم فیصله ده نمبر 1 بیا خبره دا ده چې په دې کې د افغان دولت څه ذمهواري جوړوي ګوره خدای امارت اسلامي ته پکار دي چې دا افغانان که ستاسو مخالف دي که هر څه ستاسو رونه دي ستاسو د هیواد دي پکار دي چې دوی پاکستان سره په دې حوالې سره خبرې اترې وکړي چې یاره خدای ته وګوره دا کار مه کوئ بیا په خاصه توګه هغه افغانان چې جمهوریت وخت کې څوک صدر و څوک وزیر اعظم و څوک وزیر خارجه و څوک وزیر و څوک هر څوک هغوی هم پکار دي اوسه پورې یو افغان په دې حوالې سره خبره نه ده کړې نه چې کوم دی د امارت اسلامي طرف په دې خبر راغلی دی نه چې د حامد کرزی صاحب د طرف راغلی نه د ډاکټر صاحب عبدالله طرف راغلی نه د ډاکټر صاحب د اشرف غني صاحب چې په دنیا کې دوه غني دي یو پکې ډاکټر اشرف غني صاحب دی نه د هغه د طرفه په دې باندې چې یاره دې فیصلې مخالفت هم وکړي او د دې غندنه وکړي نو زه ځکه وایم چې یاره افغانان غریبانان خاص کر دغه ډېر ځورلی شل ډېر چې کوم دی ووجلیم شو ډېر چې کوم دی لکه خبره هم شرمېدل د خپل ملکه د خپل کوره راووتل په سر یې سوري نشته عزت محفوظ نه دی د خوراک د تعلیم نو زه دا یم چې ځکه داسې فیصلو باندې حکومت پاکستان هم غور پکار دی او بیا په خاصه توګه افغانانو ته اپیل کوم چې تاسو هم په دې کې څه وکړئ که نه څه مذمت خو یې وکړئ دغه هم ډېر